جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغی دا انقلاب راوستل انتهایی مشکلو د دې انقلاب راوستل چې هغه امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوسته دې انقلاب راوستل یقینا مشکلو خود نبی صلی الله علیه وسلم یو طرف رب العزت عاجزی او فرید دومره فرید او عاجزی رب العزت تا چې د طائب نکله واپس کیږي نو بدن ټول ویني ده او حتی چې کومې کېړې دي هغه کېړو کې وینې ډنډ شوې دي او نبی علیہ السلام دومره والے شوی دی چې هغه بیهوش دی غورځېدلی دی او چې کله هوش کې راځي نو یو دو فرشتي خواته ولاړې دي یو حضرت جبريل ولاړ دی او دویم ملک الجبال ولاړ دی جبريل ته وایي اے د الله نبی یو فرشتہ استانه فقط اجازت غواړي کته اجازت کې نو دا د اخشبین غرونه چي دي دا اوس په طائف ور گزاري او دا غرونه په ور گزاري د طائف واري نبی صلی الله علیه وسلم او صلا په کم انداز باندې دوستانو نبی صلی الله علیه وسلم وای اللهم اهد قومي اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون الله ازما سچ څوکړو الله بدن را زخمی کا الله د ډېر زخمونو نه بهوش شوما دا څه چې را څوکړو دای نه پويږي دای جاهلان دي اے الله ستانه یو سوال کوما اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون اے الله زما دې قوم ته هدایت وکا دا قوم نه پويږي الله ته پويکا رسول الله صلی الله علیه وسلم حوصله په کوم انداز باندې دا نبی صلی الله علیه وسلم یو ځله په مسجد حرام کې په مانځه ولاړل مسجد حرام ترانه نوت منځ د پاره ګور د الله کور ده د الله عبادت کو خواږي تم نه پرې خو دا عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ وای چې ابن ابي معيط راغه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم گردن کې داغه په غاړه کې داغه په مړی کې څادر واچو دا څادر تاواو قریب د چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم روح مبارک د بدن نوزي یو سره په منډلال ابو بکر صدیق رضی الله عنه توای او ابو بکر ستا مرګره په مسجد حرام کې د څه انداز کې چې تو ورشهغه بمړی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په منډه مسجد حرام تراغه وتویل اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله او الله تبارک تاسو د سي سړې وجنې چاغه دا دعوت خلکو تور کوي چې زما پرورش کوونکې زما پالونکې زما تربيت کوونکې یو الله دې تاسو د سړې وجنې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پر خود په ابو بکر باندې شروع کړه ابو بکر چې کله د کور نراتلو نو خیستا محترمه ګیره وا خلک سات چې تیرې ده نو ګیره پاکتی وستلا ابو بکر رضی الله عنه چې د مسجد حرام نه واپس ته نو ګیره به نه وا هرز دا دوستانو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او سلف کمانداز دا یوزلی نبی صلی الله علیه وسلم منزل راغله مسجد حرام ته ابو جهل ناس ده ابن ابي معيط ناس ده امیہ ابن خلف ناس ده ابی ابن خلف ناس ده دالول اکابر مشرکین ناس دي وای دغه څوک به چې لال شي او لری او پیروانونه د آلال شو خان ولاوړ په دې د پاسه واچي
نبی صلی الله علیه وسلم په مانځمانه ده ابن ابي معيط ورغه اغلری یا ګندګي راوړه چې کله نبی علیہ السلام په سجده ده هغه د پاسه کې خودم کله چې مشرکین داولې چې نبی علیہ السلام باندې پاسه ګندګي پرته ده نو ډېر پډرک ډرک یو خندلا په شا باندې لال چې څنګه بي عزت مولا وکړه حضرت فاطمه رضی الله تعالی چې وړه ماشومه چا ورته ویل پلار په مسجد حرام کې مکمل بي عزت لوکړه فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها رالا وته ویل او بي دینو خلکو اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله تاسو د دې سره وجنې چا غوي چې رب زما الله دې نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل په مانځمانه ولاړل ابو جهل خپل مرګرو ته ویلا تاسو ته پته دا چې دا پیغمبر تاسو مخ کې مونږ کوي دا تاسو ته پته چې مونږ کوي هغه ویلا مونږ ته پته چې مونږ کوي وای کله چې دا پیغمبر په مانځمانه ودرېدا نو لا اتأن على عنقه زب یو ټوپ کما د پدې څټ باندې او مړوي کما نبی صلی الله علیه وسلم په مانځ ولاړو قران کریم ذکر کوي قران کریم وای ارایت الذی ینها عبدا اذا صلى ارایت ان کان علی الهدى او امر بالتقوى ارایت ان کذب وتولى د هغه سړي د حال نه خبر کا چې زما بنده د مانځنه منې کړو خبر راکړه چې دا سړی په هدایتي خلکو ته حکم د تقوا او د پرهیزګارۍ کوي نو په دې می خبر کړه دا مخالف دروغجن یو د حق نه اوړي علم یعلم بان الله یرا دا سړی نه پويږي چې الله خو لیدل کوي کلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة کچره دا سړی د دې پیغمبر د تکلیف نه من نشو نو زبر سر څنډي نه ولي سما هغه سر څنډه چې دروغجن او خطا کار دی نبی صلی الله علیه وسلم دغه وخت کې دین بیان او مسله کول دا ډیر ګرانو ډیر مشکلو د دغه مشکلاتو کې دین رسول دا یو لوی قرباني غواړي